مونږ تاسو مسلمانان یو کڅوک د هر مکتب فکر سره تعلق ساتي خو چې صرف مسلمان ځان توای نو هغه که اهل حدیث رونه دي هغه که احناف رونه دي هغه که دیوبندی مکتب فکر خلق دی هغه چې هر مکتب فکر سره تعلق ساتي خو چې مسلمان ځان ته وایي نو دا عقیده ضروري او لازم ګڼي چې زموږ ستاسو رب خالق او مالک څوک دی ټول وایي زموږ ستاسو خالق او مالک څوک دی الله دې خبره کې د ټولو خلکو اتفاق دی نو دا اوله مسئله ده چې زموږ عوام زموږ تورسرې خویندې میندې زنانا دا د خپل رب نه خبر وي د الله منل او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منل دا الله په مونږ تاسو فرض کړی دي صحیح کړی دي زما به اراده داوی کوشش به مې داوی چې زه به اوږد بیان نه کوم خو ستاسو به کلکه فیصله داوی چې یو لفظ به یاد ساته او زبا منز کې کله کله داسې تپوس کوم چې باباجی پتا خو خوب غلبه کړی دا خو ما سووې او هغه سړی ته یاد نو یا پوه نشو نو یو غټه جرمانه ده هغه به پې لګو هغه جرمانه ده پته را شکر الحمدلله چې پته راته نشته بیا به دې ټولو ناستو حاضرینو له هغه د چای دعوت کوي صحیح ده که نو خدا د چټول به ویخ کېنه او څومره د خوان خبره وي والله دا ټیم شکر وباسه چې دا ټیم مو د الله د خبرې دپاره وقف کو که دا اوقات الله ته نه ورکو دا اوقات د قرآن او د حدیث اورېدو نه ورکو والله العظیم چې دا اوقات به مو په هسپتال کې ضایع کیږي کله به مړی شوي کله به کور کې مریضي کله به بهر مریضي کله به خپل بیماری کله به کچره او تروانه کله به تاړه او تحصیل سره مخ وي کله به په یو غم کې دا ټیم لګي کله په بل غم کې اے خلکو د خپل اوقات د الله د دین لپاره وقف کې ورنه الله به مو په هغه څه کې اوقات ولګوي چې ټول عمر به زموږ ستاسو جړای نو اوقات خو به انشاءالله د الله او د الله د رسول خبرې ته ورکو که نه عرض مې دا دی خپلې خبرې له راځم چې زموږ ستاسو یو حقیقي مالک دی چې هغه ته الله وایي څه وایي ورته الله دا د هغه خپل نوم دی الله لا اله الا هو انني انا الله لا اله الا انا الله 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 اور حدیث د سنن دارمی کې راځي الله فرمایي دا الله زما داسې نوم دی چې دا ما ځان ته په خپله ایښی دی نو الله به وایو زمونږ په ژبو خو راځي خدای تعالی داسې ویلي دي خدای مې د قسمي خو عادت به څه جوړو الله الحمدلله قرآن د لفظ الله نه شروع کیږي اعوذ بالله لفظ الله نه شروع بسم الله د لفظ الله نه شروع کیږي نو زمونږ بے تعارف د رب سره ده د رب نوم به مسي الله ټول وای د رب نوم به سي دې ته وای رب الله دا زمونږ رب ده او کله چې الله په الله سره یاده رحمان سره یاده رحیم سره یاده دا زړه کې دننه کشش کوي دا زړه کې دننه ځای جوړي رب په هغه نومونو نه یادې چې انګریزان ورته وایي ګاډ بنوای الله بوایو نور ټول نمونه بس هر چا په خپل ګمان ښه جوړ کړي دي لیکن اسماء او نمونه د الله سبحانه و تعالی توقیفي دي عقل لور کې دخل نشتا د الله د ذات متعلق مونږ په عقل خبرې کولی شو د الله د صفات متعلق مونږ عقل چلولی شو نو د الله په اسماء کې او په نمونو کې به مونږ عقل له چوټي ورکو ٹھیک ده کنه زمون عقل بهشکه بهترین جهاز جوړولی شي
زمون عقل بشک د انټرنیټ بهترین سیستم جوړولی شي خو زمون عقل د الله اسماء او صفات ته په دې معنی نه رسی چې هغه کې مون خپل قدرت او چلو. نو الله زمونږ رب دی او د هغه ذات تعارف به د هر مسلمان زړه کې وي چې الرحمن علی العرش استوى. زما رب هغه ذات دی چې هغه بره په عرش باندې قائم مقام دی او په فرش باندې د دغه رب طاقت، د دغه رب لوی، د دغه رب عظمت، د دغه رب طاقت، د دغه رب تمام کنټرول په تمام عرش او فرش باندې حاوی دی او تمام دنیا د هغه په علم او قدرت کې محیط او رابند ده. دې ته وایي رب. رب زمون څوک شو؟ الله. چرته دی؟ عرش د پاسا. الرحمن علی العرش استوى. حکم کم زیده، قانون و قدرت کم زیده، تمام دنیا باندې د الله سبحانه و تعالی سلطنت ده. الله سبحانه و تعالی د ذات په اعتبار سره په عرش باندې او په اعتبار د علم او قدرت په عرش او فرش د کائنات ذره ذره ته د الله علم او قدرت شامل دي. د مسلمان دویمه خبره شو. یو رب دی الله دی، دویم د هغه رب تعارف ته معلوم دی. د الله رب العالمین زیتا ته معلوم دی چې الله یو داسې هستی او یو داسې ذات دی چې په عرش باندې مستوی دی. دریم د هغه صفات سری، هغه صفات داسې صفات دي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم. زما رب هغه ذات دی چې د هغه نه علاوه بل څوک حاجت روا نشتا، د هغه رب نه علاوه بل څوک مشکل کشا نشتا، د هغه رب نه علاوه بل څوک د عزت او د ذلت مالک نشتا، د هغه رب نه علاوه بل څوک د بیماری راوستلو والا لری کولو والا نشتا. لا اله الا هو. لا اله نشتا د عزت ورکولو والا، لا اله نشتا حاجت پورا کولو والا، لا اله نشتا مرض راوستلو والا، لا اله نشتا مرض لری کولو والا الا هو مگر د دې تمام صفات او مالک او اختیارمند چې دی هغه څوک دی؟ ټول وایي څوک دی؟ شوق سره وایي څوک دی؟ دا یو لویه خبره ده چې د مسلمان زړه ته ورکوزه شوه. صرف دا به نه وایو چې ډوډۍ الله راکوي، ځمکه اسمانونه الله پیدا کړي دي. دا د مکې مشرکان هم منل. اصل خبره دا ده چې حاجت روا څوک دی، حاجات څوک پوره کوي، د چا دربار نه پوره کیږي. دا یو اختلافي مسله وه د هغه وخت په دور کې. په هغه دور کې د الله پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام د عرب په سرزمین باندې پیش کو چې لا اله الا هو. اے خلقو د دغه رب نه علاوه بل څوک حاجت روا نشتا، بل څوک مشکل کشا نشتا. پوخا دا خلق سادگانو نه پوهېدل، غریبانان او عوام همیشه سادگان وي. په دین باندې مین قوم عوام دي. خو افسوس دا دی چې دې ته د قرآن او د حدیث تعلیمات زمونږه پڑا ہوا طبقه نه ورکوي. نو د خلکو چې ذهن په کم څیز باندې جوړ شي هغې طرف ته دا عوام روان وي. د هغه رب دا دومره لوی صفات د عوامو پریښي او که نه پریښي. په هر کلي کې ځان له درګاه وه اور خلکو به خپل حاجات او خپل سوالونه او خپل منتونه د هغه قبر، هغه ولی او د هغه پیر په دربار کې کول. دا یو دور د جهالت او په دې معاشره باندې نیکانو تکړه تکړه علما او ډېر محنتونه وکړل. خلک په دې خبره ورسېدل چې زمونږ ستاسو حاجات سر کوونکی خو یو پیر نه دی، یو قبر نه دی، یو ژوندی نه دی، یو مړی نه دی. اولاد ورکولو والا، اولاد اغستلو والا، نارینه اولاد ورکوونکی، زنانه اولاد ورکوونکی، دا یو نبی نه دی، یو ولی نه دی، یو مړی نه دی، یو ژوندی نه دی. دا صرف اور صرف څوک دی؟ الله. دا د مسلمان سوچ دی چې خپل رب به داسې پیژني
چې د هغه الله صفات چرته مخلوق لور نکي اور دغه رب تابعدار اوسه. دغه رب یو قانون را لګلې ده او یو د هغه قانون د پاره استاد را لګلې ده. هغه قانون د قرآن، هغه قانون څه دی؟ او د هغه قانون د پاره استاد او رهنما چې را لګلې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه اقوال د هغه زندگی په ذخیره د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ده. نو دو اصل اساس دی مسلمان سره، یو د قرآن اور بل د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا دو د مسلمان د پاره نجات دی. او قرآن بار بار د ژوند او د زندګۍ په هر پهلو کې دې طرف ته دعوت ورکړي، اطیع الله و اطیع الرسول. دریم ټکی کچا وخو نو دا به د هغه مهرباني. اطیع الله د رب حکم ومنه و اطیع الرسول او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي. عالمان وی ډیر ناشنا انداز در دی قرآن. اطیع الله د الله ومنه و اطیع الرسول دې ډیر ناشنا باریکه نقطه ده. اطیع الله د الله ومنه څنګه ومنو؟ څنګه ومنو؟ په کوم ځای کې د الله فرمان دی؟ و اطیع الرسول د الله چې منی نو د دې پیغمبر ومنه. ابن قیم رحمت الله علیه ډیر لوی عالم تیر شوی دی. هغه شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې الله وی چې زما منی نو هم اول د دې پیغمبر ومنه. نو چې د دې پیغمبر دې ومنل زما خبرې هم تا ته واضح شي اور د زندگی بم ستا مخې ته راشي. اور بیا ناشنا خبره کوي څوک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري تغال نګدي دې که هر طاقت استعمال کی د الله احکامات ته نشي رسیدي. دې د وجنا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او د الله احکامات دا د دې امت مسلمه د پاره ژوند دی، د دې د پاره رڼا ده، د دې د پاره خوشحالي ده، د دې د پاره راه عمل دی. پکار دا چې مونږ تاسو د الله احکامات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې زدکو عمل کې راولو او دې عالم ته دا پیغام د قرآن او د حدیث ورسو. قسم بالله ژوند هغه دی، زندگی هغه ده چې قال الله دې زده کو، زندگی هغه ده چې قال الرسول دې زده کو، زندگی هغه ده چې د الله په پیغاماتو عمل وکړو، زندگی هغه ده چې د محمد مصطفی په پیغاماتو دې عمل وکړو، اور زندگی هغه ده چې دا مشن د قرآن او د حدیث دې راواغستو اور دا دې په دې عالم کې خور کو د قرآن بیان د عوامو ته ورسو، د احادیث مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان د عوامو ته ورسو. اگر که پتا هزار ها فتوی ولګې دي، اگر که پتا باندې د کانو گزارونه وشو، اگر که ته د جمعتونو نه وستې شوې، اگر که پتا باندې د مولا هر فتوا صادق راتلا، لیکن ته نرشا او همت وکا د الله پیغامات او د الله د حبیب پیغامات داس دکا عمل کې راولا اور څوک چې د دې بیان کوي د دې خلکو ملګری شه ام دک لار جنت ته تللی دا. او دغه لارې ته الله په خپل قرآن کې اشاره کوي، فرمایي وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه. دا غنی غلار دا فاتبعوه. دا اهل علم پویږي فاتبعوه د امر صيغه ده او د جمع ده. عوام ته هم وی، مولانو ته هم وی، خذو ته هم وی، سړو ته هم وی فاتبعوه فاتبعوه فاتبعوه. آسمانی وحی پس روان شي. دا ستاسو د نجات د پاره یو لار ده. عرض مې راکو چې مونږ تاسو مسلمانان یو اور د مسلمانانو قانون د قرآن او حدیث. د مسلمانانو قانون څه چیرې؟ قرآن او حدیث. الله گواه ده دا د امن قانون دی،
د چا چې دعوت قرآن او حدیث توي پر رب مې قسم وي د دنیا هر خوخيار سړی خو شر پسند کې دی شي د دنیا هر قسمه هنرمند سړی خو گمراه کې دی شي د چا چې قانون او دعوت قرآن او حدیث وي په الله مې قسم وي هغه گمراه او شر پسند نشي کېدی. دا خو اساس دی، دا خو داسې اساس دی، دا خو داسې رڼا ده، دا خو داسې کیمیا ده چې عربو ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا کیمیا ورکړه نو په شام، مصر، روم او فلسطین باندې د اسلام جنډې ولګېدې که ونه لګېدې. دا د امن قانون و، دا د امن پیغام و. خوا کې یهود او نصارا و، دارنګې مخالفینو ابو جهل دی، ابو طالب دی، ابو لہب دی، عتبہ و شیبہ دی، اغی پا دی پروپیگنڈو کے لگیاو چی دغه دین بدل دی، د رسول اللہ علیہ السلام خو طور و طریقے بدل دی، د مشران و اقوال سره تضاد دی، اغی پا دی پروپیگنڈو کے لگیاو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم د دین پا دعوت کے لگیاو. یو لو انقلاب د قرآن و د سنت راغے دمر پوری راغے چنن ما و تام مسلمانانیو. دا دا آغا انقلاب، دا دا آغا دعوت اثر دے. عرض دا دے کم آیت کریمہ چما فرمائے لے استاسوان دے اگیکم اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی فلا وربک لا یؤمنون. وی ہرگز دا سے ندا سمچی دا منافقانو گمان دے. فلا چر دا سے ندا وربک اے محمد استا پر رب میرے قسم ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استا پر رب میرے قسم ہوئی لا یؤمنون. دا خلق دیلا ایمان تا داخل شوی ندی، دی دا ایمان کامل درجے تا ندی رسیدلی حتی یحکموک فیما شجر بینہم ترسوی چی تب فیصلہ کن نئی گرزولی پا آغا مسئلوں کی فیما شجر بینہم کمی مسئلے چی دیو پا منس کی راگلی دی. اہل علم ذکر کی شیخ العرب والعجم امام المفسرین شیخ عبدالسلام الرستمی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعتا الف الف مرہ دیر لوی مفسر دا اللہ دا کتاب تیر شوئے دے او دا علم میدان یو بیش بہا خزانوا دا قرآن و دا حدیث یو دیر عملی عالم و اگر بخپل تفسیر احسن الکلام گلی گلی دی وی دی آیت کریمہ کی دا ایمان دری شرائط ذکر کری دی سو دی دریو تا ٹول توجہ کے دا با اوروم یو شرط دا دے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ایمان تر آگے پوری کامل درجے تا نرسی تر سوچ دی بخپل اختلافاتو کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم نہ جوڑ کرے. لا یؤمنون دا ند چا دا کتاب فتوہ دا ند چا رائے دا دا اللہ دا طرف نہ فتوہ دا. لا یؤمنون ایمان تر آغا ٹیم کمال تر رسینا تر سو پور چتا پیسلہ کا ان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرزولے نہیں. دا دا ایمان اول شرط شخا کہ پیسلہ بھائی پچا کے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما شجر بینہم. شجر عالمان پوئیگی ونے توی ستوی نو دا دے ونے گڑے سانگی گنا او ڈیرے ورکے پانی گنا دک سے دا دے خلقم گڑ اختلافات دی دا دین اختلافات ہم دی و دا دنیا ہم دی دا غمون اختلافات ہم دی دا خادوم دی. شجر ٹکی ہوئے چھ پنون اختلاف دے آگے کے فیصلہ کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرزوا. اور زمون سادگان عوام سوئی سادگان عوام ہوئی یر بس من سوکو ارسوک پل خبر کینو من دا چاو منو منگا دا چاو منو او دا اللہ بندہ پا میلکی چی دا گوڑا خرسیگی دا گوڑی ٹولی اصلی دی گنپ دے گوڑو کے درانکاٹ گوڑا ہونی شتا پا کے درانکاٹ گوڑا خراب گوڑا پا کشتا گنشتا ملاٹنگ والا سوے گوڑا پاکستاو گنشتا
اعلی ګوړه پکې مشته. تا چېرته دا ووایي چې میلې ته نظم ګوړه نه اخلم، هر قسمه ګوړه ملاویږي، هر یو آواز کوي چې دا ګوړه د ټولو نه ایون ده. چا ووایي چې ګوړې نه بایکاټ دی؟ هلته ځي پتې ځان سره والې پې واخلې، هلته پکې چای پخه کې، ولې ګوړه کې دی کار دی، ګوړه کې دی کار دی، غرض دی دی ورسره چې پتې هر څه والې پیم ځان سره اوسې، هلته پکې چای پخه کې چې خیرې پې راغې که رانغې بیا یې وسکې، هغې نه پس ګوړه اخلې. د ګوړې دپاره دا کړاو شته. دې کپړه کې خرابه کپړه یي که نه؟ تا چېرته دا ووایي چې یاره هر سړی خپلې کپړې ته ښه وایي زه نن نه بس کپړې نه اچومه، یاره کپړو پته نه لګي. نه، کپړه داسې راخ کې چې وت پکې راغې نو بابا وایي چې دا پیل ده. دې ټایم خو ویتلی دی، وي چشمې مې په پوزه پرتې دي خو داسې ساده نه یم، پوهېږي که نه؟ او چونډې م ورته واچي ورګه چې مازغه مې ورته پځی شي، داسې جوخ ورته وګوري. کپړه خو تا معاف نه کړه. ټماټر وی ورګه خوالی زما، اسې نه چې دا سره سره پې د پاسه ایښي د لاندې خراب ټماټر. او ظالمه ته خو د میلې غل پسې ګرځې، تا نه خو د میلې غل نه پاتې کېږي، تا نه خو د بازار غل نه پاتې کېږي، د دین غل پسې دې ولې تحقیق نه دی شروع کړی چې ستا په میله کې ګوړه محفوظ نه ده، ستا په بازار کې کپړه محفوظ نه ده، نو ستا دین باره کې خو قرآن فرمایلی دي چې د دې دین ګوره ډېر زیات ډاکوان دي. ان کثیرا من الاحبار والرهبان، ان کثیرا الله وایي لږ نه دي چې نومونه یې والم، ډېر د لویو پټکو والا. ان کثیرا من الاحبار، ډېر د علم په القاباتو سره، ډېر د لویو فتاوو لیکونکي، د ډېر د غټو ډیګرو مالکان، ډېر د اعلی خاشیو لیکونکي، ډېر د جلدونو فتاوو لیکونکي. ان کثیرا من الاحبار، ډېر د علم غرونه، والرهبان، ډېر په خلکو کې مشهور پیران، ډېر خلکو کې شهرت پسند خلک، یصدون عن سبیل الله، دا د الله د لارې نه منع کول کوي په تاویلاتو سره، په عقل سره، په قیاساتو سره، په صرف سره، په نحو او په منطق سره د محمد مصطفی خبرې او حدیث لبا داسې لار جوړه کی چې اب هغه ځای ته ولي او خپل قیاس به داسې کی ته به وایې چې ټانګېدلې خبره وکړه. الله وایي دا لږ نه دي، دا ډېر دي. نو چې کله دا ډېر دي نو ای مسلمانه د دې دین د زده کړې لپاره به هم تحقیق کې که نه به کې؟ تحقیق بکے. دا اغا تحقیق طریقہ اللہ قرآن کی خی کہ لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم، دا خلق دا ایمان کمال تنرسی ترسو پوری کہ پا تمام مسئلوں کے محمد مصطفیٰ امام اونگر زی، پا تمام مسئلوں کے امام سوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور زه یو خبره کوم خو که تاسو د غزړه په غوږونو باندې واورېده، اور دا خبره د سرو زرو په اوبو د لیکلو ده. امامان ډېر خلک دی، خو کله چې د اختلاف وقت راشي، کله د فیصلې وقت راشي، نو تمام امامان پاتې کېږي. هغه وخت کې چې امام وي، هغه امام صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، محمد مصطفی به موجود وي، د محمد مصطفی قول به موجود وي، د محمد مصطفی خبره به موجودی، او بل سړی به ته امام ومنې، دا ایمان دی؟ لا یؤمنون، دا د الله د طرف نه تنبیه ده. ایمان د کامل کې دی نشي حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر دې پورې چې په خپلو تمامو مسلو کې دی محمد مصطفی فیصله کوونکی نه دی جوړ کړی. یو مسئلہ کی جی اختلاف دے، یو علم دا ہوئی جی پلان کی کتاب دا لکلی دی، خواجی ٹک شو پوشو تسوے، جی پلان کے فتاوی دا لکلی دی، ٹک شو جی تسوے، جی دا پکی مفتابی ہی قول دے، ٹک شو تسوے، جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے فرمائی لی دی. دا دے مخی تا دا چا دا قول دا چا دا فتوی اعتبار شتا،
اور دا زنوام دا اللہ کتاب وی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرمائی محمد مصطفیٰ با حاکم گنے زمان تنظیم نا اچت قول اچت رائے دا محمد رسول اللہ دا زمان پاٹے و زمان جنڈے زمان تنظیم و زمان رائے و زمان فرقینا اعلی احترام او اچت خبرہ دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا. نو کلچی حدیث دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راگئے زما دا امام و دا مشر احترام پختل زے خو منل با دا چا خبر شی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو دیتا وی یحکموک فیما شجر بینہم. اور بیا ناشنا خبر کئی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا. میخو نٹا کوئی دا محمد رسول اللہ پا اتباع باندے چا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حاکم امنو اغا دے فیصلہ کون کے امنو دا اغا یو فیصلہ اکڑا یو عمل دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے سر برابر اور ثابت شو نو بیا مسئلہ صدا ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیا نمومی دا خلق پخپل زڑکی صحابکان او ٹینشن. نن دیتا سوچ پکار دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے تا خو اول من تیار نیو خو بیا ہم کدا پیغمبر علیہ السلام طریقہ زمون زڑا ترائشی بل سوک پہ عمل کی نو زمون دا زڑا ٹک چوی دا دا ایمان مسئلہ ندرون. لا یجدو فی انفسهم حرجا دا محمد مصطفیٰ پا سنت چا کم زیم عمل کی گی تب ورطا خوشحالے گی ضرب ورطا کلاو ساتے اگے تب رکاوٹو نہ جوڑے اگے تب بندو نہ تڑے اور اگا بچ کم دین دا بندولو کوشش نکے. شکر وبا سے چا پیوزے کے دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت جو اندیش دا دیر لویا خبر دا. قرآن وی اول خود محمد مصطفیٰ سنت جواندی کا دویم دا وی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا چی دا رسول اللہ علیہ السلام سنتو باندے عمل وشو زل اغیتا کلاو کا ویسلمو تسلیما او ہمیشہ دا محمد مصطفیٰ پا سنتو باندے عمل کوا. دا تعویرات مکو چی دا آخر عمر کے منسوخ شوی دی نا ویسلمو تسلیما. قرآن وی چی دا محمد مصطفیٰ سنت در تملاو شو تسلیما طول عمر دا پارا دا بیا دا رسول اللہ طریقہ دا ترمرگ پا دے باندے کلکشا دا چاپ و خبرو کے اور دا چاپ و پروپیکنڈ و الزاماتو کے دا محمد مصطفیٰ سنت ترے نک دے. دا دے آیت کے اللہ سبحانہ وتعالی دے امت تعلیم ورکو عرض میں دا دے رونو چی زمونستا چو لوئے حاکم ذات دے اللہ سبحانہ وتعالی اگر قانون نالے گلے دے قرآن اور اگر استاذ را لے گلے دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی قرآن تشریح اگر کرے دا فا احادیث و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازے چنن یوشو دا احادیث و دا قرآن دا د خپلو غمونو د پاره هم کافی وګڼو دا د خپلو خادو د پاره هم کافی وګڼو غم د قرآن او د حدیث سره موافق کو راځي چې خادم د قرآن او د حدیث سره موافق کو راځي چې د منځونه هم د قرآن او د حدیث سره موافق کو راځي چې د معاملات هم د الله او د الله د پیغمبر طریقو سره موافق کو. والله العظیم چې کم قوم په قرآن او حدیث باندې عمل شروع کی په هغه قوم کې الله رڼاګانې راولي هغه قوم نه الله ټینشنونه ختمي جګړې ته ختمي دشمنۍ ته ختمي پریشانۍ ته ختمي. الله سبحانه وتعالی هغه قوم کې رڼا راولي هغه کې همت پیدا کوي هغه کې طاقت پیدا کوي او کم قوم چې د الله د احکاماتو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو د احادیث خلاف کوي والله چې الله دنیا کې هم شرمي او آخرت هم داغي د شرم زیاده. العرض رایو شو قرآن و حدیث نو بغیر زمون ستاسو بل لار نشتا دا لګون کې ژوند دی مرګونه نن سبا ډیر نازک شوي دي ګنې دي نازک شوي خبر بنئ وی اټ اٹیک وته وشو دا ټکیړو مخ کې ونه و یاره اټ اٹیک ورته وشو بس سړی مړ شي
اکسیډنټ دي هزار فتنې دي چې مسلمانان او انسانان په هغه فتنو کې گیر دي. اے خلقو یو لوی زندگی مخې ته روانه ده. د قبر سوال جواب حق دی که نه دی حق؟ الله سره ملاقات حق دی که نه دی حق؟ حساب کتاب حق دی که نه دی حق؟ اے زما ورورا د دې تمام لارو د پاره تیاری قرآن او حدیث دی. بل لار زموږ ستاسو نشته. کله چې زموږ بل لار نشته نو دا ولې نن مسلمان دنیا ته متوجه دی؟ دا ولې نن مسلمان سره د دین قدر نشته؟ دا ولې نن زموږ نوجوانان په لارو کې آیس کی؟ نوجوانان دي خسته خسته هغه آیس کی، سیګریټ کی، نسوار اچي. دا ټول حرام سيزونه نن مسلمان ولې دې ته متوجه دی؟ مونږ خو مسلمانان یو، زمونږ د بچي مسلمانان دي. دا ولې زمونږ په معاشره کې هغه څه کېږي چې هغه نن د غیر مذهبه په معاشره کې هم نه کېږي؟ وجه دا ده چې مونږ قرآن او حدیث د خپل ژوند رهبران او رهنما او مشران نه دي جوړ کړي. زمونږ په غمونو کې قرآن نشته، زمونږ په غمونو کې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته. دا د درد خبره ده، دا د فکر خبره ده. یو غم ځان له جوړ کې، یو غم هغه غم دا دی چې راجم شي او دا فیصله وکړي چې د الله رب العالمین دا قرآن او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو دا پیغام دا موږ د کونه کونه ته رسو، دا به موږ د کلی ته رسو، دا به موږ د عالم ته رسو. څوک به پکې مال لګي، خپل مال پکې ولګوي. څوک به خپل بدن لګي، بدن پکې ولګوي. څوک به خپل علم استعمالي، علم استعمال کې یو بھرپور نظم جوړ کې محنت وکې. والله العظیم الله به وو ارپتیان او کروڑپتیان کی. د دنیا ټول فیصلې، ټول مشکلات پر درته الله حل کی، لیکن تدا یو غم په سر باندې واخلا چې هر مسلمان په سنتو باندې عمل کوونکی جوړ شي. دا فکر به ټول زړه کې کوزو کنه به کوزو. خپل اولاد ته به دې خبرې نصیحت کوو، لویو وړو ته، نارینه او زنانو ته دا محنت عام کې، د قرآن او د حدیث دعوت عام کې. دې کې یو شی خپلو کې مشوره کوي، یو بل سره یو موټی شي، جګړې به نه کوي، فسادات به نه کوي. ډېر د امن دعوت دی تاسو سره، ډېر د سکون دعوت دی تاسو سره. خلق به هزارها فتوی لګي، خلق به هزارها خبرې کوي، خلق به هزارها پروپاګاندا کوي، لیکن आवाज सगा कम न को नदरज की गदारा दस्पू चगार और दस्पू गपार دا د فقیرانو روزي نشي بندولې. دا د قرآن او د حدیث منهج دی، دا د قرآن او د حدیث لار ده. که هر څومره خلک رکاوټونه جوړي، الله فرمایي د مولیانو فتوو ته مګوره، د خلکو کثرت ته مګوره، د خلکو زور ته مګوره. الله رب العالمین فرمایي دا مې فیصله کړې ده، والله متم نوره ولو کرہ الکافرون. الله وی دا د باطل आवाज دی، دا به زه ختمومه لیظهره علی الدین کله. په تمام کلیو په تمام عالم با د قرآن او د حدیث جنډه الله اوچتای. دا د الله فیصله ده او د قرآن او د حدیث دشمنی کوونکې به الله تباه کوي. والله متم نوره. لیکن مونږ تاسو له پکار دادي الله هڅه هم دا مسله په مخ کې بوزي. قیمتي دی هغه سړی، قیمتي دی هغه سړی چې هغه د دې قافلې حق سره ملګری شو او دا دعوت په مخ کې بوته. ٹھیک ده کنه؟ دا شګي او کانی اسن وی او براشي دا شګي کانی کله په یو وړي کله په بلا. خو غم کانی او کمی شګي چې په غنمو کې ګډ وډ شي نو خلک چې غنم تلین او کانی شګي وسره موتلی. زموږ مثال د کانو د شګو دی، دا قرآن او د حدیث چې دا غنم دی او دا خیسته فصل دی. په کار د چې د دې په تول کې راشو کني اسی بم د وبوسی، اسی به زندگی ضایع شي. جن خو هغه دی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمه الله تعالی هغه لیکلی دی، وای جن هغه دی چې په قال الله او قال الرسول کې تیر شي. وای چې د قال الله او د قال الرسول موافق نه وي، وای کچرته د بیت الله په خوا کې
انسان پیدام شي او مړم شي خود د الله او د الله د رسول د قرآن او د حدیث منهج خپل کړي نه وي دا ذمہداري په خپل سر باندې ایښې نه وي نو هغه وایي دا بېدینه اور په بغداد کې د کلمې نه محرومه کافر وایي دې دواړو کې هېڅ فرق نشته ځکه انقلاب خو په قرآن او په حدیث سره راځي الله چې مونږ ته ځوانۍ راکړي دي علمونه یې راکړي دي اور صلاحیتونه یې راکړي دي په کار دا ده چې دا د الله دپاره استعمال شي اور خلق لګیا دی هر چا خپل یو مقصد په مخ اغستی دی څومره ښایسته دی هغه انسان چې د هغه مقصد دا دی چې نه ووټ واړم نه نوټ واړم نه فرقه لرم نه پارټي لرم نه تنظیم لرم نه جنډه مضبوطوم ځکه مضبوطومه ځکه خبره کومه ځکه رابلم نو قرآن او حدیث ته رابلل کوم دې نه ښایسته منهج کیدی شي نو په کار دا دی چې مونږ تاسو د خپل ژوندونه د خپل صلاحیتونه د قرآن او د حدیث د بیان دپاره استعمال کو دلته کې زمونږ دا وروڼه محنت کوي ډېر مخلصین دي الله ګواه دی ډېر مخلصین دي زمونږ نه زیات مخلصه دي چې بغیر د څه لالچ نه هغې مونږ ته راځي دعوت راکوي دوه څلور خبرو بیا تاسو هم ډېر خوش نصیبه یې چې علماو سره مناسبت دی دا ماشومان د روان وخت دا د دین یو لوی بوزغلی دی په چا که ټایم تېر وي نو دا ماشومان یو لویه ذخیره ده دا د علماو ته رانږدې کې چې دوی ورته قرآن او حدیث وښیي سبا به ته قبر کې پروت او دا به ستا دپاره یو لویه صدقه جاریه ته به پې خوشحاله نو په کار دا ده چې مونږ تاسو د علماو سره کینو دلته د قرآن درس کیږي هغې کې شرکت کوئ درس حدیث کیږي هغې کې شرکت کوئ دین سره د زړه نه مخلص شئ تاسو ګورئ چې الله ستاسو پریشانۍ څنګه حل کوي دې مصیبتونو نه الله څنګه نجات درکوي خو ته خو عزم وکړه چې زه به دین سره د نن نه بعد مخلص یم او والله العظیم مونږ دا وایو د هیڅ چا بېعزتي زمونږ مقصود نه ده که هر مکتب فکر دی مونږ وایو زمونږ د سر تاج دی که هر جماعت هر گروپ والا دی مونږ وایو زمونږ د سر تاج دی لیکن خبره به هغه چې الله فرمایلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا څومره ښایسته خبره ده اور زه وایم په دې ائمو کې یو ډېر لوی عالم دی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ډېر لوی عالم دی او ډېر شاګردان لري ډېر علم لري هغه فرمایي زما مذهب هم دا دی اذا صح الحدیث فهو مذهبي وایي بس زمانه د دې مسلې او د دې مسلې تپوس مه کوه زما اصول دا دي چې ګرځه یو مسله کې حدیث شته باس وګوره دوه حدیث دي یو کې وایي چې دا کار وکړه او بل کې وایي چې مه کوه اوس به څه کوم اذا صح الحدیث فهو مذهبي سند ته وګوره کم چې ټانګېدلی سند دی وایي که ما فی قول نه کړی بیا هم دا زما مذهب دی نو زه هم چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب هم دا دی چې قرآن او حدیث باندې عمل وکړه او بار بار وایي قاضي فتاوا قاضي خان عالمگیری شامی اول کې په دې خبره باندې د امام ابو حنیفه قول راړي هغه وایي لا ينبغي لاحد اجاله دا مناسب نه دي چې زمونږ د خبرې دلیل ورته قرآن او حدیث کې معلوم نه او فتوا پې ورکړه دغه ائمه هم دې خبرې طرف ته دعوت چلولی دی چې ای خلکو ګورې سبا چې خلاصېږي نو په امام او په پیر او په فقیر او په تنظیم او په جنډه نه خلاصېږي چې خلاصېږي یا به په قال الله خلاصېږي او یا په قال رسول الله بل لار د نجات شته دی نه ځکه الله فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله امنه او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم امنه اور آخري خبره کوم چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم احادیث سره یو مینه پیدا کړي اور داسې مینه پیدا کړي چې کله تا ته په صحیح سند ثابت شوه چې دا د رسول الله خبره ده یا عمل ده که تمام دنیا هغه پریښي تم په هغې باندې عمل کوه په یو حدیث د عمل کولو چې هغه مړه شوي وي خلک په هغې بد ګڼي په هغې پابندۍ لګي په هغې مسلکونه ماتېږي په هغې د خلکو تندي تریو کېږي په داسې حدیث چې د عمل وکړو نو حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي فله اجر 100 شهید په داسې حدیث عمل کوونکي ته الله د 100 شهیدانو اجر ورکوي نو په کار دا دی چې په ننګ او په غیرت سره موږ د رسول الله مبارک په احادیثو باندې عمل کوونکي جوړ شو دا خپله شی وګڼو
څوک په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کوونکو ته بد ګوري مونږ باغی سره جنگونه نه کوو دا به د داعی حق کاری سپې چې بچا چک لګي نو ته به هم چک لګې کزان به چک نه بچ کې ځان به بچ کې کنه که ته هم به چک لګې لګې وړ کیا وایي کنه نو عرض دا ده چې کله ته قرآن او حدیث باندې عمل کې هزار ها مخالفین برازي لیکن کته په دغه جنگونو شنو حق بدن پاتې شي او غیر او باطل غواړم دا چې دا خسته منهج د قرآن او د سنت بند شي په دې وجه باندې یو شی د قرآن او د حدیث دا دعوت عام کې الله رب العالمین دې په دې لګو ویلو باندې اول مالا را پسې تاسو له عمل توفیق تا کی